کا گورنمنٹ سسٹم حوالے سره دا نظام نشتا حالانکه دا سسٹم چې دی دا گورنمنٹ له ډیولپ کول پکار وي دا مالدار سړی نه راغستل غریب سړی ته ورکول دا دا حکومتي وخت ذمہواری ده خو چونکې حالات تاسو مخې ته دي حکومتي وخت همدرد صاحب بیا وي نو نه ویم مخه پکې او چې بیا خبره راوړو حکومتي وخت یاره دا زموږ اعمال دي نه چې داسې شیان زه کله کله چې پاکستان نه بهر لاړ شم ځان راته بدې ښکاري بدې مشرانو ملک صاحب دي ته ته څه ګوره ټول ګړا والے دي موږ پاکستان کې چېرته بهر وځو چلو ځان راته بدې ښکاري داسې به وي نه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې حالات داسې مخې ته راغله یو پارټیشن و یو علاقه وه د زکات ورکولو نه وروسته شوه انکار کوي چې موږ زکات نه ورکوو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چټۍ کوي پیغام او میسج ورکي عمر ابن خطاب والله لاقتلن من فرق بين الصلاة والزکات یقینا خبر دادا د رب کائنات په نامه مې د قسم وي چې زه پیدا کړی ما څوک چې په مانځو زکات کې فرق کوي د هغې قتل عام وکړم د هغې څه وکړم خلاف جهاد وکړم او نظام یې جوړ کړو که نه د جهاد د پاره دستبندي وکړه که نه چې څوک زکات نه ورکړي د هغې خلاف به صحیح جهاد ځکه چې اهم رکن دی نو انکاري څوک دی کافر دی او د کافر خلاف جهاد دی نو دومره اهم رکن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دوزخ کې به په اور کې به د ټولو نه مخکې د ټولو نه اول درې قسمه خلک داخلیږي هغه درې قسمه خلک به کم وي د خالق کائنات محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی ظالم بادشاہ ډیکټیټر چې ورته ویل دا بل ټول اول چېرته ځي جهنم ته ځي نمبر 2 زکات نه ورکوونکې چې انکار دې نم کوي خو ورکړی هم نه کوي زموږ دا سوشل غله دي نه زکات خو ډېر اهم رکن دی نو ورې که که نه ورې داسې خو دین هم ډېر ښایسته دین دی او قرآن هم ډېر ښکلی قرآن دی محمد رسول الله هم ډېر اوچت نبي دی نو به دې کار کېږي زموږ دا ملګري شهزاده خیلي الحمدلله موږ له الله ډېر فلیکسیبل دین را کړی ډېره فلیکسیبیلیټي ده پکې ما ته پکې یو وایي ما داسې ښکته پورته کته مې ناشنا فلیکسیبیلیټي ده پکې فلیکسیبیلیټي ښایسته دین دی نو واقع چې ملک صاحب دی نه څه نو به دې اقرار باندې کار کېږي څه خو به کول هم غواړي که نه نو هغه مالدار کم چې د خپل مال نه زکات نه ورکوي سکړون به دا جهنم ته داخلیږي او تړون زما چې ډېر زیات بدي شي د خېټې دړ مې دومره بدي نه شي لکه څنګه چې مې هغه بدي شي غریب متکبر غریب چېرته یو ویډز ورسره بیا دلته خیلي که نه یا یو بل چېرته جي والي ځینې پکې اکس والي بیا دلته دې چوک کې داسې رواني نو خولې نه مې څه الفاظ راغلي سکپ کړو هارډ ویټ سپنچ ورته وایي که چې شی ورته وایي دا کارونه زه نه کوم خو ټایم لږ کلوز دی سپنچ یې کړه سکپ یې کړه دا به کې چې شی هایډ یې کړه ځینې وایي نه هایډ کوم زه نو مفلسه همدا وایي چې زه یې خو یاد کړم دا اکثر ما ته په سترګو کې وایي پلیز هایډ نو هغه متکبر چې هغه غریب وي نن سبا غریبانان هم ورې ځان ته څه وایي
نو الله رب العزت دریم به غریب متکبره جهنم ته ځي. غریب متکبره دا په هغه دریو کسانو کې یو دی چې دی به له ټول نه مخکې تشریف مبارک وړي چېرته جهنم. الله دې موږ دې دریو نه وساتي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتا حکم راکو میسیج او پیغام راکو چې تاسو منځونه کوئ زکاتونه ورکوئ او دا خبره ورسره هم وفرمایله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې چا زکات نه ورکو چا زکات نه ویستلو د مونځ نه قبلیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کی فرمائی مفہوم مبارک رے څوک چې زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ به دغه مال د زکات کم چې د په مال کې وتلو دغه مال به د یو اجدها صورت اختیار کې یو غټ مار به وي. هغه مار باندې به دوه نقطې د سترګو وي. دی به دا مار چې دی دا به دا سړی چې چا چې دا زکات نه دی ورکړی د ده نه به تاو شوی وي. رب کائنات محبوب فرمایي مثل له یوم القیامت شجاعا ډېر لوی مار به وي او دا مار به ورته ټیبل ټاک هم کوي. دې کس ته به وایي پریشانه نشي اسې نیم راغلی انا مالوکا زستا هغه مال یم چې تا په دیر کې به نه ورکو. دا د رب کائنات هغه مالو چې تا پې لړم کېنولی و اوس پې خون ویني. انا کنزوکا دا ستا هغه اے ټي ایم کارډ دی دا ستا هغه بینک بیلنس دی چې تا ته زکات نه ایستلو. الله رب العزت زستا هغه زکات ته چې تا به نه ورکولو زما نه مار جوړ کړی دی بس ټک به ورکوي او د ټک سره به دا آواز بلند کوي انا مالوکا و انا کنزوکا زستا مال یم او زستا خزانه یم. زستا څه یم؟ مال یم او زستا خزانه یم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی د چا د مال سره د زکات مال ملاو شو دا صحیح مال چې دی د کم څه چې د زکات مال ملاو شوی دی دا مال به تباه و برباد کی خراب بے کی. اللہ رب العزت وی دتب نور اس نہ ملاویگی. محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وضاحت وکو آغی ترتیب بیان کو کلیر اکڑا ڈیفائن اکڑا وضاحت وکو آغا مال چے آغی خالد کیگی داغی مخالط کیگی کمبائن کیگی آغا مال دا صدقی دا صحیح مال سرا قد تو اللہ احلکت ہو دا نور اس نہ پاتے کیگی بلکہ رب کائنات دا داغی زکاة دا مال بانی دا داغ صحیح مالم تباہ برباد کی. نو خرابئی کنے کوئی گئی پیچھے پکم طرف لاڑو سپتہ لگی چاہتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو روایت کی راضی دو زنانا دا محمد الرسول اللہ پا خدمت کرالی آغا زنانا داوی پلاس پانی کنگنو آغا کڑیوی دس روزرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی تفوسکو او تور سرو تاسو دا دین زکاة وستیرے صدقم تی ورکڑی دا کنا 40% تی وستیرے کنا آزنانا ورطوی نا من خودی ندے وستے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تور سرو توی آیا ستاسو خوخلا چی دا قیامت پا ورځ بانی دا دو کنگنو دا کڑیو دا بنگڑی ستاسو دا پارا دا اور حیثیت اختیار کی یعنی دلتا دا سروزر شی علتا دا اور شی آیا دا ستاسو خوخلا زنانا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جواب کی فرمائی نا دا شیخ مونگ نخوخو چی دا کنگنو دا کڑی دا سروزرو مونگ تا پسور وور کی بدلی شی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا حکم جاری کو وینا مبارک ورطا وکڑا دین زکاة باسی دین سوکی زکاة باسی. مان اکثر خلق تپوس کی نو تقریبا ذہن دیسی کم زنانه بای چی باغی بانی و زکاة فرض نی انشاءاللہ دی بانی بدا جمعہ کو پروجیکٹ رازی
زه دا پکې هم ډسکس کوو د روژې نه هم هسې خبر یو چې سهار مونځ وکړو بیا به وده کېږو او 2 بجې به پاسو او ماسخوتن چې کم قاري کرکړی وي د هغې پسې به ودرېږو کم ځای کې چې لږ ختم کېږي هلته به ځو دا ډېره ناشنا ښکلې مدرسه ده په لږ شپو کې کوي زموږ ټایم ټیبل داسې دی که نه او که مسټر کرونه رخصت شوه نو بیا به مونږ ټورنمنټ و انعقاد کوو ټیک ده جي که نه او د شپې به دا بوتلې خرڅېږي او هی 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 دا ناد را پې سره و ریسټ هاوس کې خو ویلاوله هغه شیزم اخیستی دی څه شی ته لایټونه میټونه چې لګوي جنریټر ای شابه چې دا صدقه جاریه بلا چا کړي الله اکبر نو تیاری روان دی خوب ته لنډو تراوو ته او اوس به ځئ به خو دې له به هم ټچ ورکول پکار دی عبدالرازق صاحب چې د جانان د روزې تیرولو طریقې کار به صلی الله علیه وسلم او پکې وده په 12 بجې پکې ځینې ګوډ مارنینګ کوي او چې راوځي سترګوړي ته کوي چې انجکشن یې ودره شوګر کړي ما ته مخې له راشي وعلیکم السلام هم نشي کولی ما ته پته ولګي چې والیم ولا خوب پیړ کړی دی خدو راځه که تا کتل ستاسو نیک درک کې به نه هلته راشه ناشنا ناشنا شیان وګورم سمپل الله رب العزت دې موږ ته دا هم همیش بیا نصیب کړه الله تعالی پته هم اوس هم نه لګي همدرد څه کېږي مخکې خو بهرحال راله په سر الله دې موږ ته د هغې د استقبال کولو توفیق راکړي انشاءالله نیکسټ جمعه به دې خبره کوو ځکه چې یوه هم ټاپک پاتې شو زکات اور ټیکس میں فرق زکات اور ټیکس میں فرق دا به پکې هم مختصر غونته ټچ کړو انشاءالله او رمضان حوالې سره هم خبره کوو واخر دعوانا الحمدلله